د لومړي کال دوهم سمستر محصلینو لپاره د اناټومي مضمون 5م لیکچر باندې کوم. لکه څرنګه چې زموږ موضوع سکرل ناحیې ته رسېدلې وه. په سکرل ناحیه کې هم 5 ورتبراګانې دي او په اس سره ښودل کېږي. لومړی ورتبرا په S1 سره، دوهمه په S2 یعنې سکرل 2، سکرل 3، سکرل 4، 5 دا سره فیوزډ دي. فیوزډ معنا نښتي دي یو بل سره، او یو هډوکی جوړ کړی چې هغه هډوکي ته سکروم بون ویل کېږي. نو موږ به دغه ورتبرا جلا جلا نه لولو، دغه 5 واړه به یو ځای لولو، ځکه د 5 واړو یو ځای یو بون جوړ کړی چې هغې ته سکروم بون ویل کېږي. ډیټیل لیټر یعنې وروسته تشریح کېږي، دا معنا چې همدې سلایډ پسې اوس تشریح کوو. سکروم بون دی، د دې لوکیشن موږ وایو آن میډ لاین، په میډ لاین باندې یا د میډ لاین په سر د L5 نه لاندې د پیلویک په پوسټیریر وال کې او د هیپ بونز په مینس کې موقعیت لري. سلایډ کې موږ لوکیشن ښیم. د L5 نه ښکته د هیپ بون په مابین کې د میډ لاین په استقامت باندې میډ لاین باندې واقع دی او د پیلویک په پوسټیریر وال کې دا موقعیت لري. دغه هډوکی یو بیز لري، قاعده لري، یو اپیکس لري. د دې بیس چې کوم دی هغه سوپیریر ته موقعیت لري، یعنې پورته موقعیت لري. دا ټول د دې چې دی بیس دی. او بیز چې کوم دی د L5 سره یو زاویه جوړوي، انګل جوړوي چې هغې ته پرومونټوریوم ویل کېږي. پرومونټوریوم څه شی دی؟ د L5 او د سکرل بیس ترمنځ چې کوم دلته انګل جوړیږي دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ پرومونټوریوم وایو. انګل دغه زاویه چې جوړیږي یا دغه پرومونټوریوم په نارینهو کې یا میل کې 118 ډیګري ده او په فیمیل کې 126 ډیګري ده. بل دغه بون چې کوم دی یو اپیکس لري. اپیکس دی چې کوم دی هغه ښکته موقعیت لري. څلور سرفیسه لري چې د دې څلور سرفیسه یو انټیریر سرفیس دی، یو د دې شاته چې کوم دی هغې ته پوسټیریر سرفیس وایو، او دا د دې لیټرل سرفیس دي. یعنی یو لیټرل سرفیس دا شو، یو دا شو، دوه سرفیسه، یو انټیریر 3، یو پوسټیریر سرفیس شو چې په دې سلایډ کې واضح ډول باندې انټیریر سرفیس، پوسټیریر سرفیس او دلته چې کوم سرفیسونه دي هغه ته وایو لیټرل سرفیس. د سکرل بیز یا قاعده به موږ فرسټ تشریح کوو. لومړی په دې باندې به بحث کوو چې په دې کې کوم ساختمانونه دي. که چېرته د سکرل بیز ته موږ متوجه شو، په ځیر سره ورته وګورو، دا سکرل بیز دی چې دلته کوم ساختمانونه موقعیت لري، دغه نه بحث کوو. لومړی د S1 د ورتبرا سوپیریر سرفیس هغه دلته موقعیت لري. سوپیریر سرفیس اف فرست سکرل ورتبرا موږ وایو دا بیز چې یادوو دا د S1 په واسطه جوړ شوی دی. ګورئ دا S1 دی، د دې په واسطه جوړ شوی. نو په سوپیریر کې سوپیریر سرفیس اف S1 دی، همدغه S1 سوپیریر سرفیس دلته موقعیت لري. بل چې کوم دی سوپیریر فورامین اف سکرل کانال. فورامین یو سوري ته ویل کېږي. د سکرل کانال سوپیریر فورامین یا اوریفیس یا خوله فوها دا موقعیت لري. دا هم بیز دی، خو دا د پوسټیریر طرف نه تصویر اخیستل شوی، دلته تصویر د انټیریر طرف نه اخیستل شوی. دا انټیریر ویو ده او دا پوسټیریر ویو ده. دلته دغه سکرل کانال په واضح ډول نشو لیدلی، نو ځکه موږ پوسټیریر ویو ته ضرورت لرو تر څو دا موږ په ښکاره ډول سره واضح کړو چې د سکرل کانال سوپیریر اوریفیس کوم یو دی. دوه ساختمانونه شو. دریم لیټرل پارټس. دا لیټرل پارټس دي، دا لیټرل پارټ شو او دا لیټرل پارټس دی، دا پکې موقعیت لري. دا د دې پوسټیریر طرف نه وګورو، دا لیټرل پارټ شو، دا لیټرل پارټ شو. د لیټرل پارټ په پوسټیریر کې، د لیټرل پارټ په پوسټیریر کې سوپیریر آرټیکولر پروسس دی اف S1. د همدغه S1 سوپیریر آرټیکولر پروسس دا یو او دا یو، دې ته وایو سوپیریر آرټیکولر پروسس وایو. بل ساختمان چې کوم دی د سوپیریر آرټیکولر پروسس او د لیټرل پارټس ترمنځ ناچ دی چې هغې ته موږ سوپیریر ورتبرل ناچ وایو. سوپیریر ورتبرل ناچ چېرته موقعیت لري؟ د سوپیریر آرټیکولر پروسس او د لیټرل پارټس په مینس کې موقعیت لري. دا سوپیریر آرټیکولر پروسس دی، دا لیټرل پارټ دی. د دې په مینس کې چې کوم ناچ دی هغې ته موږ وایو سوپیریر ورتبرل ناچ وایو. سرفیسونو څخه بحث کوو. انټیریر سرفیس ته راځو.
په انټیریور سرفیس چې کوم دی دا د ورتبراګانو یا د ورتبرا د باډي په واسطه جوړ شوی دی او په دغه سرفیس کې سلور دانې یا 4 ټرانورس لینونه دي فرست سیکنډ تھرد او فورث دا سلور لینونه دلته موقعیت لري دغه لینونه د څه شي نه رامنځته کیږي دا د سکرل باډي یعنی د سکروم د سکرل ورتبرا د باډي د یو ځای کېدو نه دغه رامنځته کیږي چې دې ته موږ څه وایو سکرل دې ته موږ وایو ټرانورس لین ورته وایو او دا د سکروم بون کې چې کوم ورتبراګانې دي یعنی سکرل ورتبرا د دې یو ځای کېدو نه رامنځته کیږي د دې ټرانورس لینونو په دواړو خواو کې فورامینونه دي تقریبا په انټیریور کې 8 دانې راځي چې دې ته انټیریور سکرل فورامین ویل کیږي دې ته موږ څه وایو انټیریور سکرل فورامین ورته وایو دا ټرانورس لین دی ټرانورس لین په دواړو طرفونو کې فورامینونه دي د سکروم د هډو کې پوسټیریور سرفیس ته موږ راځو پوسټیریور سرفیس کې لاندې ساختمانونه شامل دي لومړی میډین سکرل کریسټ دې ته موږ میډین سکرل کریسټ وایو د میډین سکرل کریسټ په دواړو خواو کې انټرمیډیټ سکرل کریسټ دا انټرمیډیټ سکرل کریسټ د میډین سکرل کریسټ په انفیریور کې په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې هر برخه ته سکرل هارن ویل کیږي دا هم سکرل هارن دی دا هم سکرل هارن دی یعنی سکرل هارن خپل د میډین سکرل کریسټ انفیریور پارټونه دي چې دلته د سکرل میډین سکرل کریسټ په دوه برخو باندې تقسیم شو یو د دوړو برخو ته سکرل هارن ویل کیږي دا دواړه دي چې زه په کوم ځای کې ماوس کدم دا هم سم سکرل هارن دی دا هم سکرل هارن دی هارن خکر ته ورته ساختمان ویل کیږي خکر ته ورته ساختمان ته ویل کیږي د میډین سکرل کریسټ میډین سکرل کریسټ دی په دوړو خواو کې انټرمیډیټ سکرل کریسټ دی د انټرمیډیټ سکرل کریسټ په دواړو خواو کې بیا پوسټیریور سکرل فورامینونه دي دلته هم په 8 دانې د تعداد نظر 8 دانې دي لکه په انټیریور کې چې پوسټیریور کې هم دي دلته بیا پوسټیریور سکرل فورامین وایي دلته ورته انټیریور سکرل فورامین دلته ورته پوسټیریور سکرل فورامین وایو د پوسټیریور سکرل فورامین په دواړو خواو کې لیټرل سکرل کریسټ دي دا لیټرل سکرل کریسټ دا هم لیټرل سکرل کریسټ راځو لیټرل سرفیس ته لیټرل سرفیس په دوه برخو کې موږ مطالعه کوو د لیټرل سرفیس سپیریور پارټس چې په دې کې ارټیکولر سرفیس ته او سکرل ټیوبریسټي دا دوه برخې شپږ شامل دي او د لیټرل سرفیس انفیریور پارټس د بارډر په شکل باندې امتداد لري یعنی د بارډر شکل لري بیا یادونه کوم لیټرل سرفیس دوه دانې دي دا هم لیټرل سرفیس شو دا هم لیټرل سرفیس شو د لیټرل سرفیس سپیریور پارټ کدلته وګورو ارټیکولر سرفیس لري مفصلي سطحه او سکرل ټیوبریسټي لري او د لیټرل سرفیس انفیریور پارټ د یو بارډر په شکل باندې څه لري امتداد لري د سکروم د هډو کې اپیکس یا سوکا اپیکس چې کوم دی دا ښکته د انفیریور ښکته موقعیت لري او د کوکسیجیوس بون سره څه لري رابطه لري یعنی په دې شکل کې موږ په واضح ډول لیکلی شو دا اپیکس دی اف سکروم بون دا کوکسیجیوس دی د کوکسیجیوس سره څه لري رابطه لري د دې نه وروسته موږ بل بون شروع کوو وړوکی بون دی چې هغې ته موږ وایو کوکسیجیوس بون وایو کوکسیجیوس بون لکه څنګه چې تاسو ما لیکنه کړې ټرینګولر بون مثلث ته ورته شکل لري میډ فرام 4 to 3 ورتبرا د سلور یا شپږو ورتبراګانو نه جوړ شوی دی موقعیت اسانه دی د سکروم د هډوکي نه لاندې موقعیت لري که تاسو دې شکل ته وګورئ دا ټرینګولر بون چې کوم دی 1 2 3 4 د سلور ورتبراګانو نه تشکیل شوی دی دا سکروم بون دی د دې نه لاندې کوم بون دی دا کوکسیجیوس بون دی کوکسیجیوس بون دوه سرفیس لري انټیریور سرفیس او پوسټیریور سرفیس او دو بارډر لري لیفت بارډر او رائټ بارډر د شکل ته وګورئ دا پوسټیریور سرفیس شو بل چې کوم د انټیریور سرفیس ته دوه لیټرل بارډر لري یو رائټ شو بل لیفت لیټرل بارډر شو یو بیز لري چې دا پورته موقعیت لري سپیریورلی ون اپیکس یو سوکه لري چې هغه لوکیټډ انفیریورلی لاندې موقعیت لري د بیز په دواړو خواو کې پروسس دي چې هغې ته موږ کوکسیجل پروسس وایو کوم پروسس ورته وایو کوکسیجل پروسس او دغه پروسس
له سکرل هارن سره څه شي کېږي جاین کېږي ورسره جاینټس وت سکرل هارنز دې ته موږ کوم پروسس وایو دلته چې کوم پروسس دی هغې ته موږ دا سکرل پروسس دی کوکسیجیل پروسس د سکروم له سکرل هارن سره دا څه شي کېږي جاین کېږي لکه په دې سلایډ کې چې موږ لیدلی شو دا سکرل هارن دی سکرل هارن دلته وګورئ تاسو سکرل هارن دلته ارټیکولر سرفیس لري دا د څه شي لپاره دی دا د کوکسیجوس بون دا کوکسیجوس بون دی د دې د کوکسیجیل پروسس لپاره دی او دې سره څه شي کېږي جاین کېږي موږ ورتبرل کالم ختم کړ د ورتبرل کالم عمومي منظره وایو دا ایکسټرنل فیچر اف ورتبرل کالم یعنی د دې خارجي منظره وایو چې خارجي منظره کوم شکل لري داسې موږ ورته وګورو په خارجي منظره کې به 4 کرویچر سلور انحناګانې دي کرویچر معنا انحنا یو په کوم ایریا کې د یو سرویکل ایریا کې ده چې هغه ته موږ سرویکل کرویچر وایو هغه انټیریرلی کنویکس دا معنا چې مخې خواته محدب ده توراسیک کرویچر توراسیک ناحیه کې چې کومه انحنا ده هغه پوسټیریرلی کنویکس شاته څه شی ده محدب ده لومبر کرویچر دا انټیریرلی کنویکس ده سکرل بیا پوسټیریرلی طرف ته څه شی ده محدب ده لکه سلایډ کې چې مونږ کتلی شو په اسانه د دې خارجي منظره یا ایکسټرنل فیچر داسې مونږ ګورو دا رأسا ډایرکټ مستقیم شکل نه لري انحناګانې لري دا سرویکل ناحیه کې یو انحنا لري ګورې مخې خواته راوتې ده نو دې ته مونږ وایو چې انټیریرلی کنویکس مخې خواته څه شی ده محدبه ده دا د ملا ناحیه ده د سینې ناحیه ده شاته د تورکس ناحیه ده دلته چې کوم فقرا دي دا پوسټیریرلی کنویکس شاته خواته محدب دي راوتې دي لومبر ناحیه کې بیا انټیریرلی محدب بیا مخې خواته راوتې دي مګر د سکروم ناحیه کې بیرته پوسټیریرلی کنویکس شاته څه شوي دي کنویکس شوي دي یا محدب شوي دي 4 سرفیسز خارجي منظره کې وګورو 4 کرویچر لري او 4 سرفیسز څلور سطحې لري یا څلور سرفیس لري انټیریور سرفیس چې پوهیږو د ورتبرل باډي په واسطه تشکیل شوی دی د څه شي په واسطه جوړ شوی ده د ورتبرل باډي په واسطه جوړ شوی ده د انټیریور سرفیس څخه ګور انټیریور سرفیس کې ورتبرل باډي د موږ باډي ویل چې د هر ورتبرا باډي د دې په انټیریور کې ده نو ځکه د ورتبرل کالم انټیریور سرفیس هم څه شي کې جوړوي دوهم چې کوم د پوسټیریور سرفیس پوسټیریور سرفیس چې کوم د ورتبرل کانال دغه په خپل میډ لاین کې یو تیغه مانند ساختمان لري چې هغه ته ورتبرل کریسټ ویل کېږي دا ورتبرل کریسټ لري او دا ورتبرل کریسټ د څه شي نه تشکیل شوی دی دا د سپاینوس پروسس نه جوړ شوی دی د څه شي نه جوړ شوی دی د سپاینوس پروسس نه جوړ شوی دی او د دې تیغې یا د سپاینوس پروسس په دواړو خواو کې څه شی موقعیت لري ورتبرل ګروف موقعیت لري سلایډ ته راځو دا پوسټیریور سرفیس دی په پوسټیریور سرفیس کې موږ وایو چې یو ساختمان دی تیغه مانند راوته ساختمان دی هغې ته څه شی وایو ورتبرل کریسټ او ورتبرل کریسټ د څه شي نه جوړ شوی دی هره ورتبرا تاسو ته په تېر لیکچر کې مې ویل چې سپاینوس پروسس لري او سپاینوس پروسس نه دغه ورتبرل کریسټ څنګه شوی دی جوړ شوی دی او د دغه کریسټ په دواړو خواو کې داسې لانجیتیودنل ګروف وي اوږد ګروف یا طولاني میزابه وي چې هغې ته ورتبرل ګروف ویل کېږي دې طرف ته هم ګروف شته ده او په دې طرف کې هم ګروف شته دی راځو لیټرل سرفیس ته لیټرل سرفیس چې کوم دی د کومو ساختمانونو یا د کومو سټرکچرو لرونکی دی لیټرل سرفیس کې دا سټرکچر شامل دي ټرانورس پروسس چې موږ ټرانورس پروسس پیژنو چې د څه شي نه رامنځته شوی دی پیډیکلز او پیډیکلز څه ته وایي دا پیژنو دا هم په لیټرل سرفیس کې واقع دی بل چې کوم مهم ساختمان دی انټر ورتبرل فورامین دا درې ساختمانونه چې کوم دي دا د ورتبرل کالم په لیټرل سرفیس کې موقعیت لري